کومې ضلع ځوانانو لپاره د سوشل میډیا مثبت استعمال طریقې کار او دینه د فایدو اغیستو په اړه یو تربیتی ورکشاپ تبیه کړی و. دین علاوه امن برقرار ساتلو او د کیمرا ورک په اړه هم تربیت ورکړی شو. دا ورکشاپ د المصطفی ایجوکیشنل کمپلیکس تر سیوري لاندې تبیه شوی وو چې پکې ګڼ شمیر کې د سوشل میډیا اکټیویسټ او ځوانانو ګډون کړی وو. مو کوم ماډل د اوس سوشل میډیا دی مو عوام یوز کوي نه دا ډیر زیات مطلب نیگیټیو اثر چوله دی هغه د تاسو ټوله دنیا د کسي ایمو انده کوششونه دي چې هر کس کوم د سوشل میډیا یو مثبت استعمال کی څنګه یو ښه ایمیج کوم د خلکو ته ویر شي او پرووایډ کی او دې سره سره په مو انده کوششونه وي چې خلک څه صورت مو پوي کو چې سوشل میډیا یوزینګ څه خلک کی او بل دا څه شاید به چې کوم ماډل سوشل میډیا واجینه چې کوم منفي یوز کولی واجینه کوم خالق وریا شوي دي ان شاء الله دا به مو ټوله چیک کوو یونټي جوړو او نږدې به کوو سمکا کورمه کې امن برقرار شي او امن راشي. دی ورکشاپ کې ځوانانو ته د سوشل میډیا نوي قانون په اړه هم خبرې وشوې او د علاقې خبريالانو میډیا او خاصه توګه ریډیو اهمیت په اړه خبرې کړي. ځوانانو د سونو اف ام د کورمي ریډیو اهمیت علاقه کې کردار او پروګرامونه ډیر ستایلي او سونو اف ام ټیم د حواله سره هم تفصیلی خبرې کړي. دی ورکشاپ کې شرکت کوونکو ځوانانو ویل چې دی ورکشاپ کې د سوشل میډیا او کیمرا استعمال په اړه ډیر معلومات ترلاسه کړل. دی کې هم ته دا ټریننګ ملو شولو چې سوشل میډیا استعمال ایوی لکی کې څوره اهم کردار ادا کوي. ایو ریاست کې ایوی لکی کې سوشل میډیا څخه ښه استعمال وشي هغه لکی ته څوره فائدې ونه ملويږي او د سره مو دا زده کړل چې ځوانان چې کوم دي هغه سوشل میډیا په ذریعه امن پیغام شایع کی او سوشل میډیا په ذریعه مثبت خبره ویر کی هغه سره علاقې کې څوره خواله رسي او د سره مو ته دا ټریننګ یا ملو شو چې فوټوګرافي او دین علاوه فلم میکینګ څه کوم دی هغه سره مو ډاکومنټری شول یا سټوري شول ډیفرنٹ سټوریز مو جوړوا شو هغه په ذریعه مو یو مثبت پیغام ورکوا شو. کچيري دی علاقې ځوانانو د سوشل میډیا مثبت استعمال شروع کړي نو علاقه کې یو ښه بدلون راتللی شي او د علاقې امن هم باوري کېدلی شي.